نو الله تعالی دې زموږ عقیدې نه خرابوي، خاص کر زموږ د ځوانانو د یونیورسټو والا. ولې دی یا ولې نه دی د دې هېڅ پیمانه ساینټیفیکلی نشته. زه درته وایم زما ستا سره مینه ده، نو تی ما ته څنګه ته ما ته داسې څه پیمانه وښایه یا ساینټیفیکلی به زه څنګه درته ثابتوم چې زما تا سره مینه ده. اوس چې زه در سره دا مینه یا هغه ټایم زما تا سره بغض دی، ته پلان کې ګناه کې به زه خدای د رضا مې در سره بغض دی. د دې بغض ساینټیفیکلی داسې څه آله شته، څه انسټرومنټ ایجاد شوی چې هغه وګوري چې او دا بغض دومره دی د دې مولوي صاحب د دې پلان کې سره یا دا مینه دومره ده نشته که نه، دا خو نه معلومیږي. دا به مونږ په ظاهري زما اعضا اندامونه او زما چې کم د سره رویه ده، کم بیهیویر دی یا زما د سره څه ترتیب دی په معاشره کې، د هغې نه به مونږ پته لګو عقلي لحاظ سره چې یاره زما د سره مینه څومره ده، د دې بل سره مې بغض څومره دی، اعتماد زمونږ په یو بل څومره دی وغیره وغیره. نو بعضې شیزونه دا په عقل په دنیاوي معاملو کې هم نه معلومیږي، دنیاوي معاملاتو کې روزګارونو کې وغیره وغیره زیاتره دا ټول سیسټم او نظام د دنیا نظام هم دا په اعتماد روان دی. یا بغض پکې منځ کې راځي خراب شي اعتماد، دوکه پکې راشي فراډ راشي خراب شي اعتماد، یا وفاداری راشي او په یو بل باندې چې کم دی دا اعتماد نورم مضبوط شي، مینه نورم سیوا شي. نو لہذا هر شی په عقل نه معلومیږي. او علي شیر خدا رضی الله تعالی عنہ مبارک با داغه قول مشهور چې کوي په عقل په هر ځای کې په دین کې عقل چلی دی، نو ما به د موضوع دا مسه د موضوع د پاسه نه کوله بلکې د موضوع د لاندې په تلی باندې به مې کوله. عقل دا وایي چې د موضوع تلی څښا کېږي سړی چې ګرځي که نه دا بره ځای څښا کېږي، تلی په ځمکه لږي څښا کېږي. نو عقل خو دا وایي چې لکه کم ځای څښا دی نو په تلی باندې مه سره کاږه. خو امام الانبیا صلی الله علیه و وسلم چې هغه ظاهر کړي دي غیوبات او ډېر پټې خبرې موږ ته ښکاره کړي په قرآن کریم او په حدیثو مبارکو کې، هغه مبارک سنت دا دی چې هغه پې د پاسه مه سره کاږله او وی موزه پاکه شوه، بس مونږ هم په یقین وکړو عقل ته مې ته لږ چوټي شه لږ سیټ ته شه. خبره د محبوب علیه الصلاة والسلام راله، د غیبدان نبی خبره راله او د رب ذوالجلال د اغیب المغیبات د ذاته راله، د هغه د طرفه وما ينطق عن الهوا ان هو الا وحی یوحى، د ځان نه یو خبره نه کوي رسول الله صلی الله علیه و وسلم. نو لہذا او ماته دا زما صفت دی چې یؤمنون بالغیب، متقي وایي دی ته. نو بس مونږ د موضوع د پاسه مسه کوو، کني عقل خدا نه مني. ورشه ابراهیم خلیل الله علیه السلام ته وګوره چې اور بل که د رب ذوالجلال د توحید دپاره اور ته ورو دانګل که ورې نه دانګل د نمرود اور ته برکړي شوي. څه مقابله په څه وه؟ جګړه په څه وه؟ په توحید وه او دی خو هغه شرک و، د بوتانو عبادتونه یې کول، هغه ورسره ابراهیم علیه السلام مبارک نه منل، هغه د لا اله الا الله قایلو اور ته ورو دانګل که نه. عقل دا د عقلمندو کار یې کړی دی. بے عقل کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی. علامہ اقبال صاحب دا ځای چیړلی دی چې عقل ګوته په خولو حیران شو چا ته؟ ابراهیم خلیل الله علیه السلام ته چې هغه کله بې خطري د نمرود اور ته ودانګل او الله تعالی بیا حکم وکړو. الله تعالی بیا د داسې خلکو مدد هم کوي چې چا په الله تعالی توکلي او چا د رب ذوالجلال د وحده لا شریک ذات باندې باروسه او اعتمادي او د هغې دپاره د لا اله الا الله دپاره جنګیږي، هغه الله تعالی اور ته حکم وکړو. اوس دلته عقل کار کوي، قلنا یا نار کوني بردا وسلاما علی ابراهیم. اوره څه شا په ابراهیم علیه السلام باندې بردا وسلاما، ام یخ شه، خو داسې یخ مشته چې پکې تنګ شي، هغه سلامن سلامتیا والا یخ شه. نو لہذا عقل په بعضې خبرو کې زمونږ په اسلام او دا دین چې دی د آدم علیه السلام مبارک نه راواخله د قیامت پورې چې اسلام دین کم دین دی او حق دین دی او الله تعالی خوښ کړي دین دی. نو ګورې دې کې مونږ په مغیباتو باندې یقین دی او تصدیق دی. مسلمانانو ته دا خبره تاسو ته ما هسې لږه غونتې وشیړله، باقي هر شي عقل باندې نه معلومیږي، په دې باندې دا دهریان هم ښه پوهېږي. ډېر شیزونه داسې دي په سونو په دې کائنات کې او په معاملاتو کې او زموږ د زندګۍ روزمره چې په هغه په عقل هغې کې ټچ کېږي نه او هغې دپاره څه ټوس داسې څه ثبوتونه هغه هم نه وي، بلکې په نښو نښانو به یې پېژني، په علاماتو په سمبلز به یې پېژني. نو په دقې نښو نښانو موږ خپل رب ذوالجلال وحده لا شریک منو. بس دغه خبره ده، په دغې نښو نښانو د رب ذوالجلال د قدرت په نښو باندې
چې الله تعالی بار بار موږ ته د عقل او د تدبر او د تعقل سوچ مونږه فکر جوړی چې افلا تعقلون افلا يتدبرون آیا تاسو زما د قدرت کې زما چې کم دی دا د قدرت نښې دي او د اسمانونو او ځمکې او کائنات او کهکشا ده آیا تاسو دې کې سوچ نه کوئ آیا تاسو دې کې فکر نه کوئ آیا تاسو دې کې د عقل نه کار نه لې وګوره دې کائنات ته کنه په کائنات په ذره ذره کې به درته زه ښکاره شم چې زه وحده لا شریک ذات د دې خالق یم خو چې ته خو سوچ او فکر ته جوړ شي که نه